احادیث هم ډیر زیات دي، د احادیثو کتابونه هم ډیر زیات دي. مروج کتابونه چې کوم لوستل کېږي هغې ته صحاح سته ویل کېږي. په صحاح ستو کې بخاري ده، مسلم ده، ترمذی ده، ابو داود ده، نسائی او ابن ماجه. دا شپږ کتابونه د صحاح سته دي. خو په دې صحاح ستو کې غونډه کې سوچ کول پکار دي. دا شپږ کتابونه چې د صحاح سته ویل کېږي دا ټول صحاح نه دي. په دې شپږو کتابونو کې صحیحین دو کتابونه دي، یو بخاري ده، مسلم ده. دا دو کتابونه کې صحیحین دي، دا نور صحیحین نه دي. خو د دې لپاره قاعده دا ده چې دې د تسمیه بالغلبه ویل کېږي، تسمیه تغلیبي. شپږو واڼو لا چې د صحاح نوم ایښی دی، غلبه یې ورکړلی دو کتابونو له په ټولو کتابونو باندې. نو لہذا د دو کتابونو په ځای باندې شپږو کتابونو ټولو ته صحاح وایي. دویم، شپږو کتابونو کې دو کتابونه چې دي دا جامع کتابونه دي. دو کتابونه ورپکې جامع دي، نور سنن دي. بخاري چې دا په جامع کتابونو کې ده. دویم ترمذی دی چې هغه په جامعو کې جامع ترمذی ورته لیکلي دي. ترمذی چې دا په جامع کتابونو کې ده. جامع کومو کتابونو ته ویل کېږي دا سوچ پکار دی او دا زده کول پکار دي چې جامع کومو کتابونو ته ویل کېږي. جامع هغه کتابونو ته ویل کېږي په هغې کې اته مضامین دي. اته مضامین چې په کومو کتابونو کې هغې ته جامع ویل کېږي. که په اتو مضامینو کې یو مضمون کم وي هغې ته جامع نه ویل کېږي. لکه صحیح مسلم، صحیح مسلم چې دی دې ته جامع نه ویل کېږي. په صحیح مسلم کې تفسیر کم دی، او چې تفسیر ورپکې کم دی نو لہذا هغه جامع نه دی. او بخاري او ترمذی دا د جامع کتابونه نه دي. هغه اته مضامین کم دي: سیر، آداب و تفسیر و عقاید، فتن، احکام و اشراط و مناقب. دا جی اته مضامین دي چې په دې کتاب کې تفسیر موجود وي، عقاید موجود وي، جهاد مسئلې موجود وي، او آداب پکې موجود وي. فتن، احکام و اشراط و مناقب چې کتاب الفتن پکې موجود وي، اشراط پکې موجود وي، احکام پکې موجود وي، مناقب د صحابو پکې موجود دي. نو په کومو کتابونو کې دا اته چیزونه موجود دي نو هغې ته جامع ویل کېږي. نو لہذا بخاري چې دا جامع کتاب دی په دې کې دا اته واړه مضامین شته. ترمذی چې دی دا جامع کتاب دی په دې کې دا اته واړه مضامین شته. آخوا که ابو داود دی، دا نسائی دا، که ابن ماجه دی، که مسلم دی، دې کې دا اته واړه مضامین موجود نه دي. هغې ته صحاح ویل کېږي، هغې ته سنن ویل کېږي، خو لہذا هغې ته جامع نه ویل کېږي.